بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ګرانو ملګرو، زه یم ملک طاهر، ستاسو په خدمت کې ستاسو د یوټیوب چینل فکر آخرت نه. ګرانو ملګرو، زموږ نننی پروګرام اوراد وظایف کې نن موږ د مولانا احسان صاحب په خدمت کې راغلی یو. مولانا احسان صاحب نن یو داسې وظیفه اخلو چې څومره داسې ملګري دي چې هغوی ته کاروباري لحاظ سره مسایل درپیش دي، نو د هغوی لپاره یو داسې وظیفه وښیي، یو مجربه وظیفه وښیي چې په کاروبار کې تنګي وي د هغې لپاره او په کاروبار کې برکت واچولی شي، الله پاک په کاروبار کې برکت واچي. نو یقینا نن دا مسله ګورې ډېره عامه ده. نو مولانا احسان صاحب ته زموږ درخواست دی چې موږ ته زموږ ګرانو کتونکو ته یو داسې اسانه وظیفه وښیي چې په هغې سره موږ ته هم فایده حاصله شي او زموږ ګرانو کتونکو ته هم ډېره فایده حاصله شي. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد، طاهر بھائی تاسو سوال وکړو چې په کاروبار کې د برکت دپاره یو مجربه وظیفه پکار ده. نو موږ الحمدلله مسلمانان یو او موږ له پکار دی چې الله تعالی په احکاماتو د نبی علیه الصلاة والسلام په سنت طریقو او د هغه په ښودلي شویو لارو او په طریقو باندې خپله زندګي جوړه کړو، نو انشاءالله چې خدای پاک په زموږ په هر یو شیز کې خیر او برکت واچوي. خو د هر یو شیز د برکت دپاره بهترینه وظیفه ده د استغفار دی. چې څومره انسان استغفار ډیر ویلی شي، نو انشاءالله چې خدای پاک به د په هر یو شیز کې خیر او برکت واچوي، ټول مشکلات په حل کی. خدای پاک به ورته انشاءالله د رزق غیبي لارې کولو کی او د ده به د دواړو جهانو خوشحالي خدای پاک نصیب کړي انشاءالله. ځکه چې دا د قرآن شریف کې د الله تعالی حکم دی چې زه په استغفار سره انسان لا مال دولت اولاد او دا خوشحالی باغونه میوې دا ورته زه زیاتومه. نو د الله تعالی ارشادات دا زمونږ ایمان دی چې دا بالکل حق او سچ دی. نو انشاءالله چې موږ په دې باندې عمل وکړو او بل ته م ووایو، یو خو د فایدې خبره د دنیا او بل پکې د آخرت هم فایده ده. ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام مبارک فرمایي، د حدیث مبارک مفهوم دی چې خوشحالي ده او خوشبختی ده د هغه انسان دپاره چې په ورځ د قیامت د ده په عملنامه کې استغفار ډیر اوموندی شو، نو دغه انسان دپاره به په ورځ د قیامت خوشحالي وي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.